ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اسنه چې ته په ځان پوه شې نه او ستا اعمال ټول برباد شوي دي. اوس وګورئ چې څومره منځونه کړي دي، روژې نیولې دي، د جومات خدمت دې کړی دی، خرچې دې کړي دي، صدقې دې کړي دي، هر څه چې دې کړي دي، ذکر او اذکار دې کړی دی، دعاګانې دې غوښتلې دي. حاج عمره چې څه دي د دې ګوره پته نه لګي. دا خو ډېر نازک معاملات دي، نازک باریک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو ذکر آدم علیہ السلام دا خپل ربنا یو څو کلمې جو هغه ولوستې، جو الله پاک په هغه باندې مهرباني وکړه. یقینا الله پاک چې دا ډېر په خلا کېدونکی دی، مهربانه دی. آدم علیه السلام د مخکې نه تاسو پته ده چې هغه جوړ شوی د دې ځمکې دپاره و چې د دې ځمکې سمبالښت به کوي. میلمه په حیثیت باندې هلته کې څه وخت و په باغ کې د هغې نه د راوتو دپاره یو طریقې کار جوړ شوی و. هغه طریقې کار داسې و چې په هغې کې آدم علیه السلام د ځان ګناهګار ښکاره شو، ځان ورته ډېر چې کمزوری ښکاره شو چې یاره غلطي زما وه. نو په دې وجه هغه جړا فریاد شروع کړو الله تعالی جل شانه ته چې کوم دی نو توبه، معافي، استغفار. حالانکې ګناه هغه هم نه و کړی، خو هغه یعنې هغه ته طبعا دا خبره دغه شوې وه چې دا که دغه ونه په دې ونه کې الله تعالی جل شانه داسې اثرات ښودي چې دا ونه څوک وخوري نو په دې کې د نور د جنت چې کوم ماحول هغه داسې پاک ماحول و، صفا سوتره. پای کې بول و براز و، تقاضي له تللو، ایک له تللو، دو له تللو، دا قیسې بیسې پای کې نه، صفا ماحول. خو دغه یوه ونه چې ده نو د هغه داسې ونه وه چې د هغې نه به چا خوراک وکړو نو په هغې کې دغه اثرات دغه شوي چې هغه نه به لاړه معدې ته. صحیح ده، معده کې به چې کوم دی کم هضم شو جو هغه به لاړه وینې ته جوړه شو، کوم چې هضم نه شو هغه لرې ته لاړه او د هغې نه اودسماتې جوړېږي. نو ښکاره خبره چې د اودسماتې دپاره به ایک له او دو له به روزانه خلک چې کوم دی ځمکې ته راکوزېږي. نه کېږي، ځمکه او جنت دواړه نه کېږي، او د هغې نه بیا ځمکې ته کوزېدل غواړي. نو د دې وجې اول نه ورته ویلو چې دغه ونې له به لاس نه وړئ، ځکه دا چې چا وخوړه نو څه ګناه خبره نه ده. خو لکه د دې اثرات دا دي چې دا بیا د دې نورو ونو په شان میوو په شانتې نه چې بس اړرقۍ وکړي او والوځي خبره خلاصه شي، بلکې دا باقاعده چې کوم دی نو بیا د دې نه دا شی جوړېږي، بیا به ځي چې کوم دی ځمکې ته. نو هغه ځمکې ته راکوز شو. ظاهري هغه حادثه داسې وشوه لکه یو نافرماني چې شوي، صحیح ده. نو په دې وجه هغه پریشانه و، ښکاره خبره ده. یو خو دا چې ماحول بدل شو، چېرته هغه سهولیات او چېرته چې کوم دی د مشقت ژوند، هلته بیت بغیر چې کوم دی تکلیف نه و، او دلته کې مکلف شو، باقاعده پې چې کوم دی ډېر څیزونه شته شو. خپله خورا څښاک دپاره به منډه تړه په خپله وسوهئ، صحیح ده، خپل مړی ژوندی به هم سنبالوئ او د دې سره به د الله عبادتونه هم کوئ. دا پې هم فرض شو، منځونه، روژه، یو څه بل څه چې څه و دا پې هم شته شو. دا ټول در باندې شروع د دې نیمه شو کله چې هغه ځمکې ته راکوز شو. نو ښکاره خبره ده چې اول د وړوکوالي هغه حالت و، لکه ماشوم په غېږ کې دی او دې نرم نرم خوراکونه کې په ده باندې څه قسمې چې کوم دی ګټه کار کرونده څه پې نشتې، څه پې فرض نه دي او نه پې روژه او نه مونځ هېڅ هم نشتې. او یو دا چې دی د غېږې نه ځمکې ته راکوز شو د آدم علیه السلام په شانتې. نو تاسو وینئ بیا چې کله دی ځمکې ته شو نو بیا ډیوټیانې کوي او بیا دا سبزیانې راوړي او یو شی بل شی دا ټول څیزې کوي. خو د هغه دا و چې زما د رب زما سره تعلق ښیي. نو الله تعالی جل شانو چې دی نو هغه ډېر زیات شفقت والا ډېر عفت والا ذات دی. نو هغه دغه شانتې پرې نه ښودو، بلکې هغه ته چل وښودو. ولې ورته چل وښودو؟ چې وروسته به چې کوم دی د ده اولاد یې هغو نه به په رښتیا غلطیانې کېږي.
نو هغه که زما سره داسې غلطي ته وشوه او له ما نه لرې شو نو بیا به ټول عمر لرې ګرځي ابه کوي څه دا یعنې د الله سره یې رابطه نه وي د دغه انسان دی به څه چل کوي د هغه نه خو رغېدن کېږي نه الله نه خو رغېدنه نه کېږي دی به بیا چل کوي ټول عمر به د ده ورانوي څه د دې وجې نه د روغې چرې ورته وښو چې دا پکې راځي خیر دی په کور کې خلک وي لوښي ماتېږي صحیح ده په یارانه کې بنګړي ماتېږي خو دا نه چې سړی به د هغې نه ورانه جوړوي بیا به روغه وو کله به بیا غلطي کېږي بیا به روغه کوو بیا غلطي کېږي بیا به روغه کوو دا قیسې به داسې کېږي دا ژوند دی اوږد ژوند دی 50-60 کاله 70 کاله 30 کاله 40 کاله دا دومره په پال پرهیز باندې نه تېرېږي صحیح ده هغه خو چې ګناه نه خو هغه ته ګناهکاره شو خو زمونږ خو په رښتیا باندې کېږي نو که دا خونې الله پاک او داسې د روغې دا طریقې دا پکې نه وي او الله تعالی جل شانه هغه صفات پکې نه وي لکه د جابر حکمران غونته کې صحیح ده یو ډیکټیټر هغه فیل کولی نو بیا خو به د ساده اغوستو چې کوم دی نو لکه دنیا به چې کوم ټول ساپورټي وه ټول ژوند به چې کوم دی هغه به تباه و صحیح ده الله تعالی جل شانه په خپل صفاتو کې د رحمت صفات او ډېر نمایه کړي دي رحمان رحیم ستار غفار غفور حلیم دا ډېر زیات راځي او دا دې خلکو ته خو چې تاسو هم ګورئ د یو بل سره د دې معامله کوئ د رحم معامله کوي الراحمون يرحمهم الرحمن کم خلق چې پاو کې د رحم جذبه شته ماده شته الله پاو باندې رحم کوي یو سړی چې کوم دی نه دغه سخت مزاج او سختی خوښه ده الله بیا د سره سختی کوي ډېر ګورئ ډېر سخت مزاج مه ساتئ صحیح ده هر وخت بلډ چې کوم دی اوچته مه ساتئ بلډ پرشر ښکته ساتئ الله پاک ورسره بیا معامله کته کې یو سړی هغه مړ شو او چې مړ شو نو ښکاره خبره چې بلا شی حقوق بیو د الله حقوق د بندګانو حقوق عام سړی ملایکه خواله رالو خیر تپوس یې وشو چې رویه دې څنګه وه د مخلوق سره په کم نیت راغلی نو هغه وی چې یاره رویه خو بس دغه عام سړی م خو رویه مې دا وه کاروبار مې تاجر وم صحیح ده کامریډ وم ما نه به دې خلکو چې کوم دي خلکو کاتې وې را سره سړي چیني وړله او بل وریجې وړلې او بل ته 1,00,000 روپۍ جمع شوې بل ته 80,000 دي او بل ته 80,000 دي بل ته 2 لکه دي دا شی روان دی مال ځي او راځي او ځي او راځي غریبانان پکې هم دي نو کله کله دا شی به وشي چې هغه به کوټه پیسې راوړې وي ځینې غریبانانو به په دې پیسو کې اوس کوټه وکړه نه مخکې به پکې وي ځکه دا د سرو د سپینو وي نو د سرو سپینو دغه چې کنه چې اوس خالص سرو زرو دینار دی او بیا چې دا چلیږي په دې کې مړور خکی کیږي هغه بیا هغه کریټ غورځي دې درګرانو ته پته ده کنه اول 22 کریټ یو بیا 21 یو 20 ورو دې دا کریټونو په دې دینار درهم کې مرزيدو نو مطلب دی چې لکه هغه به چې کوم شی به لیکل شي هغه به د 22 کریټ د دینارونو هغه به 15 کریټ والا راوړي یعنی شی به چې کوم راغسه وکرنسي الکه نو که دا چې کوم کارینده نو قرآن هغه ورته ځان پیرانګار کوي شی راوړی دی بس وای چې پوره دی کله به کم راوړی وو سړی ته چې کوم 1,00,000 روپۍ دی غلی غونته کې 80,000 راغسي 80,000 راغسي چې یاره تاسو کې الکه ولې چې بس هغه د دې میاشتې شی پوره کړی دی یعنی ما به سترګې می پټوي دا خو د الله رزق دی موږ لري کړی دی له ور کړی دی صحیح ده زمون په لاس دی له ور کوي جو خرج ور کوي وی ما دا غوړي کول چې د دیو په دې هغه الله پاک فرمایل چې زموږ دا خو انسان دی چې د داروي ساتلې د زما د مخلوق سره چې سترګې پټې کا او بس دا غو چې هغه کمې ده پاګې سترګې پټې کا وی د په کمی باندې سترګې پټې کی د چې سر اوري جو بس یې پاس دی چې سم راوړي دي اړو حساب ور سره مکوي کله یو منځ راوړي او کله لاک منځ نه راوړي یا لګړې دی کپه د باندې چې کوم دی یو کس هغه کپه د باندې د لاکو کسانو حق دی خو ما ته سړی وس پاک ما ته سړی راول شي ما ورته معاملې بیخي کلیر کړی دا بیخي پاس اړو پرچی ګورم د دې سره وسو حساب کتاب وکړي دومره خسړی کړ دې کړه په دې وجه وګو کو زوړی او دا بار بار چې کوم دی نو په دې درس کې په دې خبر کې تلقین کو چې احتیاط کوئ بیا خاص کر په جمعات کې ګورئ موږ وایو په جمعات کې روغ خبرم چې کومه کوشش کوي چې روغ هم کوه روغ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون په زور خبرې چې کوم دی نو څه شعور شي قرآن کریم کې چې کوم دی احکامات راځي تاسو به پیغمبر په مخ کې به چې کوم دی په زور اوازونه نه کوي په زور خبرې باندې کوي یعنی عمل به ټول برباد شي معنی ایمان به ختم شي
ایمان نه بخلا شي او انتم لا تشعرون تا تبا پته دا ګستاخانه انداز دی دا خو د الله در دی دا د آفیس دی دا چې کوم دی دفتر دی مرکز دی دی دا هغه حجره ده او په دې کې یو سړی دومره بې احتیاطه دومره چې کوم دی نو لکه ډاډ تاسو چېرته دا کم کسان چې کیس کوټ لذي راځي دي ته پته ده دا قایسې بیا ډېر مرنی په دې کې هلته کې خپله صحیح خبره نه صحیح خبره دا هم په زور چې دی وکړه که نه جو توهین عدالتي کړی دی وباسي دا سړی وایي او که جرماني در باندې ولګوله که هسې چل باندې وکړو حالانکې هغه جج به څوک یا به زنانۍ یو خس هلته کې په هغه کرسۍ باندې تاویږي راتاویږي لیکن د هغې په مخکې به هم چې کوم دی په احتیاط باندې خبره کوي صحیح ده او که بیا له هغې چې غږ بیا به ونې ناسي خپله خبره هم نه اکثر خلک خپله خبره په خپله هم نه کوي وکیلانو ته یې وړاندې کړي یاره وایي دوی له دغه چل ورځي جو هغه کوي او که دی وکړي نو هسې تا ګورې بېادبي دی ته ولې تا پکې دغه کوي خیال یې کړی او دا خو ډېر لوی در دی په دې کې خو به چې کوم دی نو ډېر زیات احتیاط کوي موسی علیه السلام خلک راویستو د شرک نه او دې خلکو چې کوم دی نو په خپلو سترګو ولیدو چې هلکه دغه ځای کې دغه یو قوم چې کوم دی په کفر تباه شو او رود نیل کې غرق شو او موږ ته دا راوستو دلته کې ځکه چې موږ ښه خلک وو ښه په دې وو چې موږ کفر نه کوو د خبره یې ومنو ده یعنې هغه د شرک نه چې کوم دی نه راتښتولي ورځغلي بیا یې تاسو کینې تاسو چې کوم کتاب راوړم چې هغه کتاب لرل دلته کې چې کوم نه خلک په شرک باندې اخته شو هلکه زه خو یو څو ورځې چې کوم افطال علیکم الامد یو څو ورځې چې کوم دی نه تللی وم په هغې کې تاسو چې کوم دی بیا دا قصې شروع کړئ دومره اوږده شوي ده نو دا خو موږ روزانه په مخه دا خبرې کوو خو یو ورځ دوه دې پکې خبره نه شي زه نه ما مخکې ورځو کې وایي چې جومات کې بیا شور شوی او زموږ د درس کسانو کړی دی دا د افسوس خبره ده بهر خلکو راته وایي کم کسان چې په درس کې نه کي هغې راته وایي کنه چې ستاسو د درس کسان چې دي نو هغو شور کړی دی او په جومات کې یې کړی وي دومره شور کړی چې بهر خلکو اورېدلی دی صحیح ده هغو ته هم یاره زما هغه نه اورئ یاره زما خبرې چې کوم دی بهر تاسو نه اورئ د شور هغه اورئ هغه کومې چې د اورېدو خبرې دي نو هغې له ستاسو غوږونه کاڼي دي او کومې چې د نه اورېدو دي نو هغې له تاسو غوږونه بایباتوران دي خو بهرحال دا خو زموږ لپاره ډېره افسوس خبره ده چې مطلب دی چې داسې بېپالي وشي په دې وجه کوشش کوئ زما خو دا خیال و چې یاره چې داسې واقع وشي په هغه کس باندې جرمانه پکار ده چې جرمانه پرې ووایي چې آینده دپاره چې کوم دی نه دی بیا فعال کوي دی بیا شور نه کوي ده ته به خپل هغه دغه یعنې په دې دغه کې هغه امارت اسلامي چې مخکې دغه په وخت کې جوړ شو که نه کونړ کې مخکې د طالبانو پخوانۍ خبره ده یعنې شیخ جمیل الرحمن او ګلبدین حکمتیار دا و په وخت کې جو هغه دغه پابندي ولګوي چې هلکه څوک به چې کوم دی نه په ښادۍ کې ډزې نه کوي او که چا ډزې وکړي چې دومره جرمانه ده پې چې دا دغه چا وکړي چې چا هلکه د جنګ نه علاوه هسې چا ډزې وکړي چې دومره جرمانه پې چې چا کم عالم چې هغه دا وګو جرمانه ولګو چې په خپل اکراشنکوف په دغو سره تیار پدې جوړ ډزې وکړي بیا پیسې راوسي هم دا جرمانه شوی یو ول مې په خپله دغه ډزې زه کوم ما چې زه جرمانه ورکړم چې ټولو خلکو باندې چې بیا بل څوک هم ډزې کوي نو دغه بیا ښه ټیک جرمانه اخلو فکر دې کړی نو چې داسې چې یاره بیا نه زه شور کوم او نه حصه شور کوي او نه دی کوي او نه بل کوي او نه بل کوي انتهایي چې کوم دی نو بېپالي شوې ده ګزاره کوئ احتیاط کوئ ځکه چې دا خپل ځان ته نقصان دی ان تحبط آیات ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اسې نه وایي چې ته په ځان پوهې شوی نه او ستا اعمال ټول برباد شوي دي اوس وګورئ چې څومره منځونه کړي دي روژې نیولې دي د جومات خدمت دې کړی دی خرچې دې کړي دي صدقې دې کړي دي هر څه چې دې کړي دي ذکر او اذکار دې کړی دعاګانې دې غوښتلې دي حاج عمره چې څه دي د دې ګورې پته نه لګي دا خو ډېر نازک معاملات دي نازک باریک په دې کې به احتیاط کوئ نو کوشش دا کوي صحیح ده فتلقى آدم نو زده کړي آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې فتاب علیه نو الله پاک مهرباني وکړه په هغه باندې فتلقى آدم نو زده کړي آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې فتاب علیه نو الله پاک مهرباني وکړه په هغه باندې هغه کلمات څه وه بیا انشاءالله سبا درس کې ووایو